composition of cell یعنی موږ وایو یو سیل چې کوم دی دا د څه نه جوړ دی څلور غټ څیزونه نه جوړ دی سایټوسول وایو سایټوسول څه شی دی نو سایټوسول چې کوم دی it is liquid or fluid components of cytoplasm یعنی د سایټوسول چې کوم دی دا د سایټوپلازم یو لیکوډ یا فلوید پارت دی حصہ ده اوس د سایټوسول کې څه کنسیسټ وي په دې کې څه موجود وي په دې کې واټر وي کاربوهایډریټ وي لیپیډز وي پروټین وي او الکترولایټس وي خو دا ټول چې کوم وي نو دا په سایټوسول کې په سالوبل فارم کې وي نه کاربوهایډریټ حل شوی وي لیپیډز حل شوی وي پروټین حل وي الکترولایټس سالوډ فارم کې وي دویم چې کوم د سایټوپلازم موست امپورټنت स्ट्रक्चर की अहम किरदार अदा कई नागदे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स दी द सॉलिड बॉडीज दी द साइटोप्लाज्म और द हर यौन गिर चापेरा यो सेल मेम्ब्रेन वी बाइलियर वी कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कम दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर ज्यादा तिमंग द इंपॉर्टेंट तिवायु चागा एनाटॉमिकली और मेडिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट दी यो माइटोकॉन्ड्रिया दा राइबोसोम दे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे गल्जी बॉडीज दे लाइसोसोम दे और सेंट्रोमियर दे दखशान न्यूक्लियस दे देम द कंपोजिशन द साइटोप्लाज्म چې کوم دی نو هغه ته موږ साइटोस्केलेटन وایو یعنی په هر سیل کې دننه خپل چې کوم دی د پروټین چې کوم دی یو دا غنما سټرکچر وی چې هغه ته موږ साइटोस्केलेटन وایو دی د سیل شیپ چې کوم دی دا مینټین ساتلو د پاره د یو سټرکچر پکې موجود وي د ټول مکه د سیل لګیر شافیرا یو لیر تا وی او هغه لیر ته چې کوم دی موږ وایو سیل میمبرین وته وایو اوس سیل میمبرین کته سو وګورئ د یو سټرکچر د دې ورکړ راکړې هم دی سیل میمبرین outermost boundary of animal cell یعنی څومره چې هیومن یا لیوینګ سیل دی هغه outermost boundary دا cell membrane or cytomembrane that surround the cell یعنی cell membrane هغه سټرکچر چې د سیل نه غیر چاپیره تا وي also called plasma membrane or gateway of the cell membrane ته موږ دویم نوم وایو چې دا د سیل gateway دا یا پدینی پدیوانی یو انسان یو سیز دنه داخليږي او یا چې کوم دي ته موږ پلازما ممبرین هم وایو پلازما لیما وته هم وایو د دې نه علاوه ان plants cell membrane lies between the cell wall the plant او د animal په منځ کې ډیفرنس دا دی چې د plant cell نه غیر چاپیر outer most کوم لیر وی هغه ته cell wall وی بیا دا غي نه بعد cell membrane وی بلکې human چې څومره یا living cell دی animal cell دی نو دا غي outer most لیر چې کوم دی هغه بسې صرف cell membrane وی او cell wall چې کوم دی دا په animal cell کې نوي د دې نه علاوه کتا سو وګورئ نو cell membrane چې کوم دی دا selectively or semi permeable membrane cell membrane یو کوالټي دا ده چې دا سلیکټیو یا سیمی پرمیبل یعنی په دې سیل میمبرین کې هر قسمه مالیکول دننه نشي تللی یو خاص قسم مالیکول صرف چې هغه سیل ته ضرورت وي دننه تللی شي بارم تللی شي اذروایز هر سیس چې کوم دې سیل ته دننه نشي تللی او دې ته موږ سوایو سلیکټیو میمبرین اور سیمی پرمیبل یعنی نیم نه پوس پذیری د سیل میمبرین درې غټ کمپوننټس یعنی سیل میمبرین د درې سیزونو نه جوړ دی یو ته موږ پروټین وایو چې about د 60 نه والا 80% چې کوم دی په سیل میمبرین کې پروټین استعمال شوی دی دویم لیپیډز دی 20 to 40% دی او دویم کاربوهایډریټ دی چې 2 to 10% چې کوم دی دا پکې یوز شوی دی سیل میمبرین چې کوم دی از ا ډبل میمبرین یعنی دا ډبل میمبرین دی او دې ته موږ د دوه ډبل سیزونو یعنی فاسفولیپیډز وذ پروټین اینڈ شوګرز یعنی دې کې فاسفولیپیډ مالیکولز دي شوګرز دي پکې او د دې نه علاوه پروټین دی پکې دا نه جوړل دی د دې نه علاوه فاسفیټ مالیکول چې کوم دي هم په سلګ حصہ چې کوم دا پکې هم موجود وي د لیپیډ کولیسټرول آلسو پریزنٹ ان اٹ یعنی تاسو ته معلومه شي چې په سیل میمبرین چې کوم دي تا بای لیر وي یا بای لیر وته ځکه موږ وایو چې په دې کې یو فاسفیټ وي پروټین وي لیپیډز وي کاربوهایډریټ وي صحیح سب کې د کولیسټرول شامل وي composed of a double layer یعنی بای لیر of phospholipid molecule with the many protein molecules dispersed within fluid like mosaic model تاسو کدي سټرکچر ته وګورئ نو دې سټرکچر کې یو د لاندې دا زیری ایو دا دی نو دوه لیر ښکاری یو دا لیر دی یو دا لیر دی اوس که تاسو دا وګورئ نو دا طرف او دا طرف چې کوم دی نو دا چې شری د لیپیډز بای لیر دی یعنی لیپیډز بای لیر یو دا لیپیډ لیر دی یو دا دی په دې مینس کې सब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स چې کوم دي دا پکې ځای په ځای چې کوم دي دا موجود دي او د دې نه علاوه کاربوهایډریټ مالیکول که تاسو ته د ښکاری نو دا کاربوهایډریټ مالیکولز دي پکې د دې نه علاوه فاسفیټ مالیکول چې کوم دي پریمنس کې دا وایټ تاسو ته ښکاری اوس دا که تاسو ته ښکاری دا پروټین چې کوم دي دا ګیټ وے دا د ترانسپورت پروټین وای د دې په ذریعہ باندې مختلف سيزونه چې کوم دي د سیل تنه رانوزي او د غشان بهر ته زی نو دا تاسو وګورئ نو د دې یو داسې لیر او داسې ارینجمنت جوړ شوی دی لکه په ظاهر په دې سیل میمبرین کې د فلویډ سو بنشته
خو که موږ وګورو نو دا داسې ښکاري لکه ته به وې چې په دې کې دننه اوبه دي. د دې وجې نه دې ته یې څه نوم ورکړی دی؟ دې ته یو نوم ورکړی شوی دی فلویډ موسیک ماډل.